نوح علیہ السلام مبارک واقعی لا چې په صورت نوح کې یا په نورو ځایونو کې ما وتارا شو خپل قوم په نوح علیہ السلام مبارک باندې یو الزام ولګاو یو د دروغو نسبت یې ورته وکړ او څه فرمایل یا نوح انا لنراک فی ضلال مبین نوح علیہ السلام مبارک خواری مکڑا په مونږ باندې خپل قوم ورته مونږ ته گمراه کاره د هر زمانه بے ادب او ګستاخ اوس بخلک سی چې نوح علیہ السلام مبارک په خبره کې ګرمو ک قوم یا ګرمو اخو نبیو جلیل القدر پیغمبر چې نهنیم سوا کالیا الله دا لفظ خلق کوروتا غوغوتا زړوتا بحر برتا وچی او لمدیتا او اسکی او هوارتا او زمکی او غرتا او دشت او بیابانتا الله نومیا نهنیم سوا کال رسول دی خلق تا ستړی شوی دی خو چې کله قوم ورته نسبت وکړي یا نوح انا لنراک فی ضلال مبین نهنیم سوا کاله پس یې ورته ووی ته مونږ ته ګمراه ښکارې ته مونږ ته نعوذ بالله په ضلالت کې ښکارې نوح علیہ السلام مبارک الله ته فرمای ربا ته ګورې ته وینې ته اورې دا ماحول دا زما محنتونه دا زما خواري او د قوم د طرف نه ما ته دا ویل کېږي چې نوح علیہ السلام مبارک په گمراهۍ کې دی ضلال مبین لفظ دی یو گمراهي پټي یو گمراهي ښکاري دوی به ورته وي چې په ښکاره گمراهۍ کې نعوذ بالله چې نوح علیہ السلام مبارک ته دا خبره وشوه لوی شان والا دی لوی کمال والا دی رب ورته فرمایي نوح علیہ السلام د خپل ځان دفاع په خپل باندې وکړه ته نبی د خپل ځان صفائی په خپل باندې وکړه جواب ول ورکړه نوح علیہ السلام مبارک ته چې اجازه ملو شو د قران کریم آیات ته نوح علیہ السلام ورته فرمایي یا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين از ما قوما زپ گمراهی کی نیما زد رب لا یزال د طرف نستاسو ته نبی او رسول مورته فرمای رب ورته وی چې تخپل باندې نبی ته دفاع وکړه دی خلق لا جواب ورکړه نوح علیہ السلام مبارک جواب په خپل باندې کړای هود علیہ السلام مبارک په زمانہ کې د هود علیہ السلام 12 سپارہ سورۃ هود تاسو اوچت کړئ چې کله قوم ارتد بے وقوفتوب نعوذ بالله صفاها بے وقوف ته بے عقل چې سمجھدار نه چې نبی سمجھدار نه نو څوک به سمجھداري په هغه زمانہ کې نبی خود ټولو نه زیات سمجھداري خو چې هود علیہ السلام ته خپل قوم نسبت وکړه او څه ورته وی یا هود انا لنراک فی صفاحه وانا لنظنک من الكاذبین هود علیہ السلام مبارک ته مونږ ته نعوذ بالله ډیر بے وقوف ښکارې پوی نه وانا لنظنک من الكاذبین او مونږ ته نعوذ بالله ډیر دروغجن ښکارې ګوره دا مشکلات په انبیاء کرامو باندې تیر دي ښا دا سپاره خبره به الله تعالی نه ګیلی او کیسه او مانیم نه کوي انبیاء کرامو نه خو بهتروالی هغه سوچ نه مونږ او تاسو د هغې د زمانې د سپو د خپو خاورو خپل ځان برابر نه ګړو دومره لوی خلک دي چې هود علیہ السلام ته نسبت وشو چې ته نعوذ بالله بے وقوفه دروغجنې رب ته فرمایي ربا ته ګورې دا څه کوي رب ورته فرمایي نبی د خپل ځان جواب په خپله وکړه دفاع وکړه جواب ورکړه چې رب د طرف نه اجازه ملاو شوه هود علیہ السلام ورته فرمایي یا قوم لیس بی صفاحة ولکنی رسول من رب العالمین از ما قوم زبی وقوف نیما
تاسو بے وقوف یې، تاسو سمجھدار نه یې، رب نه لري، زما نه لري، د زما د دین نه لري، ولکنی رسول من رب العالمین، زه خو د الله جل جلاله د طرف نه تاسو ته رسول او نبی یم ورته فرمایي. یو نبی ته دا قصه تاسو وګورئ. شعیب علیہ السلام مبارک ته څه فرمایي؟ انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کوم خدمتونه کړی دي، الله یو لفظ یې خلقو ته رسول دی، خپل قوم څور ته فرمایي انا لنراک فینا ضعیفا، تم راته ډیر کمزور او سپک ښکاری، او ستا خبرې مراته ډیرې کمزورې او سپکې ښکاری ورته، او ورته یې ولولا رهتک، که دا چند کسان خو در سره نه وای، چند ګوره دام سپکوالی دی، لرجمناک، ته به مونږ په کاڼو باندې ویشتلی وی، وما انت علینا بعزیز، او ته څه په مونږ باندې زورور نه یې، ورته یې شعیب علیہ السلام ته رب می ورته فرمایي، خپل باندې جواب وکړه. شعیب علیہ السلام ورته فرمایي یا قوم ارهتی اعز علیکم من الله، ازما قوما، ازما خلقو، تاسو بچند یای، خو قسم دی تاسو دغه کافرانو نه ډیر بهتر یې ورته، دا کمزوری دی، کافران ضعیفان دی، دا کمزوری دی، تاسو نه کمزوری. موسی علیہ السلام مبارک ته فرعون وی یا موسی انی لاظنک مسحورا، اے موسی علیہ السلام مبارک ته ما ته داسې ګډ وډ غوندې ښکاري، داسې راته ښکاري لکه چا چې ورباندې جادو کړی، دماغ د کار غوندې نه کا ګډې وډې. موسی علیہ السلام فرمای ربا ستا دین رسوما، ستا کتاب تورات رسوما، ستا احکام رسوما، خلق راته ګډ وډي، خلق راته داسې چې پتا باندې سحر شوی، ما ذهن کار نه کا. رب می ورته فرمایي موسی علیہ السلام مبارک جواب په خپل وکړه، په خپل باندې موسی علیہ السلام جواب وکړه، او ورته فرمایي یا فرعون انی لاظنک یا فرعون مسبورا، اے فرعون ز پتا باندې داسې ګمان کړم چې ضرب د رب هلاک او تباہ کوي. نوح علیہ السلام خپل دفاع په خپل کړي، هود علیہ السلام خپل دفاع قرآن آیات په هغه باندې مارته وی په خپل کړي، شعیب علیہ السلام په خپل کړي، ابراهیم علیہ السلام په خپل کړي، موسی علیہ السلام په خپل کړي، عیسی علیہ السلام په خپل کړي، ټول انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش چې څه مشکلات پر اغلی، رب میں ورته فرمائی تاسو انبیاء یې، تاسو صاحب کتاب یې، تاسو صاحب د صحیفو یې، صاحب د شریعت یې، صاحب د نبوت یې، صاحب د رسالت یې، خپل جواب په خپل باندې وکړي، راشه د خپل د محبوب علیہ السلام د ګرانښت نه او د شان نه ځان خبر کړي چې په قرآن کریم کې کله کافران وي یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، مونږ ته خدا رسول الله مبارک داسې ښکاري لګا نعوذ بالله لیونی، چې کله دا خبره وکړه رسول الله مبارک باندې الزام ولګیدا، قسم دی تاسو نهشتم سپاره وګورئ، سورت قلم وګورئ، صرف دا نه چې رب یې عرش نه دفاع وکړه، رب خو یې عرش نه دفاع اسم وکړه، قسمونه یې ورته خوړلي دي په اول کې چې نون والقلم وما یسطرون، زما د قسمی په قلم باندې یا رسول الله، وما یسطرون، او زما د قسمی په هغه لیکایې باندې چې کوم په عالم ارواح کې فرشتې کا، په لوح محفوظ کې یا فرشتې کا، په هغه لیکایې ما د قسمی، ما انت بنعمت ربک بمجنون، ته مجنون نه، ته د رب ټولو نه بهتر نبی او رسول یو. جواب یې چا کړی؟
رب یې کړی، دفاع یې چا کړی؟ رب یې کړی. ورنه محبوب د ټولو نه فصیح مو، بلیغ مو، د ټولو نه ښه جواب ورکوونکی مو، ښه ټولو نه غټ علم والا، ټولو نه زیات فصیح، ټولو نه زیات بلیغ، ټولو نه زیات کمال والا، فضیلت والا. ولی رب می دتم فرمایلی شو چې تم نبی او بیا عام نبی نه، امام الانبیاء، چې عام یعنی امام الانبیاء څوک نه، نوح، آدم علیهم السلام، چې دغه نبی ته الله فرمایلی شي چې ته د خپل ځان دفاع په خپل وکړه. امام الانبیاء ته نشي ویلی چې ته د خپل ځان دفاع ویلی شي، نه، رب می ورته فرمایي ستا ته بد ویل ما ته بد ویل دي، ستا باندې اعتراض کړل یا رسول الله ما باندې اعتراض کړل دي، پس مکه باندې تا ته مجنون ویلی شو، تی دفاع کولی شي یا رسول الله، خو ستا ته بد ویل دا داسې دي. رب می فرمایي لگا ماتی چې بد اوی زبا د عرش عظیم نه پس مکه باندې ستا دپاره جواب کړم یا رسول الله. قسمونه یې وخوړل، مجنون نه وای د دوی حضور مبارک غلی دی، جواب یې څوک کا؟ خالق و مالک رب لا یزال یې جواب کا.